دا اوس ډیر زیات اهم سوال راغلی دی کنه چې ډاکټر صاحب دا ګردې کاڼي چې دی دا په خپله یوه بیماری دی که دا علامت دی یا دې پسې څه فیکټرز دي یا انوالو دي چې دا کاڼي جوړوي ګرده کې. نو ګوره دا یوه خبره یاد ساتئ چې کوم جدید تحقیق دی هغه اوس په دې باندې بالکل متفق دی چې د ستا د خوراک چې کوم عادتونه او ورسره چې ته څه خورې لګی آیا ته دا ډبي بند جوسونه او هغه استعمالوي، ته تازه سبزي نه خورې لګی، تازه فروټس نه خورې، ټول پریزرویټیو مله فوډ ته خورې لګی. یو دا بل ستا ماحول انوایرمنټ، ته په ګنده انوایرمنټ کې اوسېږي لګی، د ستا د اوبو کوالټي څه دی، د ستا د انوایرمنټ کوالټي څه دی، که نه ته تندرست انوایرمنټ کې اوسېږي لګی. دا دوه فیکټرز چې دي دا ډېر انتهایی اهمیت حامل دي. ټیک شوه، ته چې دا خوراک صحیح نه استعمالوي نو دا دوه درې کارونه کوي. ټیک شوه، ستا په ګردو په نیفرانس کې د د وجې نه انفلیمیشن وشي، بیا دا انفلیمیشن چې وشي د سره نیکروسیز وشي په هغه خلیاتو کې چې کوم ستا په ګردې کې دي، په کروڑونو خلیاتو کې دی کې نیکروسیز وشي. چې نیکروسیز وشي د نیکروسیز وایي دی ته لکه هغه خلیات چې دي هغه مړه شي پکې، او چې خلیات کله مړه شي نو د ګردې چې کوم فلټرز دي د دې په دیوالونو کې دا هغه پیدا شي، کریکس پیدا شي. نو چې کله دې کې کریکس پیدا شي نو په هغې کې د کیلشیم او د اکزلیټ راځي او په هغې کې خښېږي. نو دې د وجې نه بیا دا کیلشیم اکزلیټ چې دا دلته 90% خلکو کې په دې مونږ په دې ملک کې دا کاڼي دي نو دا سټون جوړېدل شروع شي. نو دا خبرې منې زه دا زور په دې حوالې سره ورکوم چې اوس ساينس په دې متفق دی چې ستا ډایټ، خوراک او ستا ماحول دا دوه ډېر انتهایی اهم فیکټرز دي چې په دې کې انوالو دي چې هغې د وجې نه ګردې کاڼي جوړېږي لګیا دي.